الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان آتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرمائے یواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک تنزدی ارشاد فرمایو کہ رمضان مبارک راغلو چی دلوی برکت میاشتا اللہ جل شانہ فدے کستاسو طرف تا متوجی کی او فالخاص رحمت نازلوی و خطاکان معاف کوي دعا قبلوی ستاسو سیالی تگوری او فملائکو فخر کئی بس اللہ تعالی تخبلنی کی اخوائی بد نصیب دے حقا کس چی بدی میاش کی ہم دا اللہ دا رحمتنا محروم فاتشی. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چې د رمضان المبارک فهر شپه ورځ کې د الله تعالی د طرفنا د دوزخ دیان پرېښودلی شي او د هر مسلمان د پاره فهر شپه ورځ کې یو دعا ضرور قبلیږي. په ډېرو روایتونو کې د روژهدار دعا قبلېدل راغلي دي. بعض روایتونو کې راځي چې د روژه ماتي په وخت کې دعا قبلیږي خو مونږ خلک په خوراک داسې ورپرېوځو چې د دعا غوښتل وخت راته نه میلاویږي بلکې د روژه ماتي دعا راته هم یاد نه وي. د روژه ماتي مشهوره دعا دا ده اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أبترت. اے اللہ هم تا دفار می رجونی ولو هم فتا می ایمان راوڑ دے هم پتا باندی توکل کو موستاف رزق رو جماعتو. حدیث پا کتابونو کی دا دعا مختصر دا. حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ بعد رو جماعتی پا وقت کی دا دعا کولا اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لی. اے اللہ استاد حق رحمت فصدقی چی ہر سستا شامل دے دا وارم چی تدما بخنو کڑے. بعض کتابونو کی فخبلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندا دعا نقل شوی یا واسع الفضل اغفر لی. اے دلوی فضل خاوند زما بخنو کڑے. نور هم دیر دعاگانی پر روایتونو کی راغلی دی. دیوی دعا خاص والے نشتا دا د دعا قبل دو وقت د خپل ضرورت د فارا دعا غړی